अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंगा दर्स यूल ट्रक डिजीज़ या द यूल ट्रक नारोगई लुमड़े टोल नराजू द यूल ट्रक पाना तुमिनी खबरें को यूल ट्रक ता वाली यूल ट्रक वाई यूल ट्रक दस्तरगी द कंदू या द तग़ज़िया असली मसूल घड़े गणल की دا ګاټه د ګاټي وظیفه لیدل دي او ګاټه د دریو غټو برخونه جوړ دي چې لایرز دي کنټینمنت دي او چیمبرز دي د لایر د جملې څخه یو ټرک منځنۍ پوښ دی چې دیتا میډل واسکولر لایر حمل کی یا یو ټرک حمل کی یو تور جسم تول کی چونکه پدې کې پیګمنٹ اپیتھیلم زیات دي رګونه زیات دي وینه زیات ده نو پدې لحاظ پدې خاطر باندې د رنگ تور ښکاري او دا یو ټرک په نامه سره دي کوچا شکل ته وګورئ د دینه شروع ده او ګرچا پر تر دې زی پورې رسیږي خو دا د دریو برخونه جوړل چې آیرس ته سیلری باډي شو کورویټ آیرس ستول کی لومړی برخه باندې خبرې کو دا موږ تاسو ته چې د سترګو تور ښکاری دیتا آیرس ویل کی دا چې موږ ته تک تور ښکاری دیتا پیپل یا حدقه یا مردمک یا کس ویل کی نو په لحاظه دا آیرس چې موږ ته ښکاری بعض انسانانو رنگ چې دی دا تکتور وی بعضی براون وی بعضی یلوش نو په مختلفو قسمونو پیدا کیږي دا آیرس دی دا پیپل دی د زون د نگانه دا په دریو برخو باندې دوه برخونه شروع کیږي کوم چې پیپل ته نږدې دی پیپلری زون ویل کیږي کوم چې سیلری بعد د تنسیزری نږدې دی سیلری زون په نامه سره یادېږي د جوړښت د نگانه آیرس د دریو برخونه جوړ دی آیرس پورتنۍ برخه د انډیټیولم نه جوړه ده دا پورتنۍ برخه چې کومه ده دا انډیټیولم دی چې د قرنی انډیټیولم په دوامخ باندې جریان پیدا کړی دی هیڅ کله بیرونی برخه د یو سطحي هم هغه انډیټیولم نه وي په استثنا چې سړی ته ښکاره شي یوازینۍ سترګې آیرس دی چې انډیټیولم یې پوښلی دی او اپیتیلم یې لاندې دی پیګمنټ اپیتیلم یې لاندې دی سټروما دویمه برخه سټروما ده سټروما دغه د انډیټیولم نه لاندې برخه ده چې په دې کې کنیکټیو ټیشو بلډ ویزل نروز او د آیرس عضلات شتون لري اثر آیرس څو ډوله حرکت لري آیرس په دوه ډوله حرکت لري یعنی کسه تنگ کا کسه پراخ کا هغه چې کسه تنگوي هغه عضلې ته سپنکټر پاپیلا ویل کیږي چې مایوسي پیدا کوي د پاراسمپاتیک نرو چې د ثرد نرو کرینل نرو په واسطه باندې د دې روټ راغلی دی او دا انرویشن کیږي سپلای کیږي د کسي پراخول چې میډریاسس کیږي د ډیلیټر مفپولای مسل په واسطه باندې صورت نیسي چې د سمپاتیک اعصاب په واسطه باندې دا تعصب شوی ده او د آیرس لاندنۍ برخه پیګمنٹ اپیتیلم دی د آیرس پیګمنٹ اپیتیلم لاندنۍ برخه د دې څخه جوړ شوی دویم جسم د یو ټرک چې سیلری باډي ده سیلری باډي دا چې تاسو د دلته ښکاري دا مثلثي جسم چې د یوې ضربې څخه سیلری زونول لیګامنټونه وتري د بلې ضربې څخه آیرس وتري او د بلې ضربې څخه کورویډ اتصال پیدا کړی دی نو کو دې ته وګورو شکل ته دا یو مثلثي شکل لري د جوړښت نگانه دا په دوه برخو باندې ویشل شوی دی یو هغه فعاله برخه ده چې ډیره مهمه برخه ده چې پارس پلان په نام پارس پلیکاټا په نام سره دی بل چې دا د دې جسم د سیلری باډي یو پر درې جسم تشکیلوي پارس پلان غیر فعاله برخه ده کوم فعالیت برخه نه لري فعالیت په نه لري
دته پارس پلانا ویل کیږي د جوړښت د حجم د نگاه نه دا 2 پر 3 برخې تشکیلوي د یویل ټرک د انټرا اوکولر یا د پوسټیریور سیګمنټ سرجری ټولي د پارس پلانا د لارې نه اجرا کیږي علت دا دی چې دلته ډیر مهم غړي نشته کوچې دا سورې هم شي د تاوان نه رسیږي نو په لحاظه دا پارس پلانا ده د جوړښت نگاه نه یا structure of the ciliary body د څلورو برخو نه جوړ شوی ciliary muscle د ciliary body ډیره مهمه برخه دنده په خاطر دا چې سترګه مو کولای شو نږدې شینو وینو او به لري شینو وینو دغه د نږدې شیانو لیدل موږ د ciliary muscle په کنټراکشن په واسطه منور کوو چې دا تقریبا 3 قسمه عضلات لري 3 قسمه عضلات لري نو د دې د کنټراکشن په واسطه سره زنول لیګامنټونه کش کیږي لین نری کیږي کله چې دا لین سره ډبلېږي کله چې دا سیلری باډي ریلیکسیشن وکي چې دا ریلیکسیشن شي زنول لیګامنټونه هم ریلیکس کیږي لین ډبلېږي او به دلته اکوموډیشن اجرا کیږي یعنی مطلب مې دا دی چې لینز کله ډبلېږي کله چې سیلری مسل کنټراکشن وکړي سیلری مسل چې کنټراکشن کله وکړو په دې حالت کې سیلری مسل کنټراکشن سره لینز ډبلېږي کنټراکشن کیږي زنول لیګامنټونه سستېږي او لینز ډبلېږي کله چې دا ریلیکسیشن وکړي زنول لیګامنټونه سستېږي کلکېږي لینز کش کېږي نری کېږي په لحاظه دې طریقې ته اکوموډیشن وایي یا د نږدې دید برابرولو طریقې ته اکوموډیشن ویل کېږي چې دا د سیلری مسل په واسطه باندې صورت نیسي دویمه برخه سټروما ده په سټروما کې پیګمنټ اپیتھیلیم دی بلډ ویزل دی نروز شتون لري سیلری پروسس دی ټول سترګه دا ویو څخه تر 15 وی پورې سیلری پروسس لري چې سیلری پروسس څخه د اکټیو میکانیزم په بیس باندې لکه څنګه چې په ګلومرولای د کډنی کې دغه اپرنت افرنت پریشر دی د هغې څخه دغه یورین جوړیږي همدلته د دې پریشر په سیکریشن سره اکوس همت یا مایع خل جوړیږي او جریان پیدا کوي د هر پروسس نه یو ویښته غوندې کې زنول لیګامنټ وته دی چې لینز محکم او ثابت ساتلی دی لاندنۍ برخه تر ټولو توره برخه ده چې دې ته پیګمنټ اپیتھیلیم ویل کېږي دلته شتون په دې شکل کې ډېر صفا لیدل کېږي چې دا لینز دی آیرس دی سیلری باډي ده او دا پارس پلانا ده پارس پلیکاټا ده دې ته ټرابیکولر مرشو کوي دا د شلم کانال دی دلته سکلیرل سپر په نامه سره لیدل کېږي درېمه برخه د کرویډ چې ده هغه د یول ټرک کرویډ ده کرویډ هغه برخه ده چې د شکل کې به تلګ وخیو ګورئ د پارس پلان نه نیولې تر ټوله ګرچاپېر دغه ډېره برخه د سترګې دننه چې پوښلې ده دا کرویډ ده کرویډ د ریټینا ده د دې څخه دننه خواته ریټینا ده چې د بروچ ممبران په واسطه باندې فاصله پیدا کوي او بیرون خواته یې سکلیرا ده چې سوپرا کرویډل لمینا په نامه سره دیږي دې څخه دغه پیدا کوي جداوالی پیدا کوي لکه مو مخکې ذکر کړه یویل ټرک یا کرویډ د سترګې دپاره د تغذیه کندو یا تغذیه سټور په نامه سره یادېږي نو په لحاظه دلته ریټینا ته او سکلیرا ته تغذیه ورکوي د جوړښت د نګاه نه دا د 3 ډوله ساختمانونه جوړ شوي دي کوم چې غټ رګونه دي دې ته هالر په نامه سره دي هالر چې غټ رګونه دي کوم چې درمیانه دي سټالر او کوم چې کپیلری دي چې ریټینا ته نږدې دي دا کپیلری لایر په نامه سره دي
نو دلته سوپرا کورویډل لمینا دلته بروج ممبر دا هالر دی دا سټالر دی او دا کپلری زون څخه جوړ شوی دی بروج ممبران د بلډ سپلای دی انټیریور پارت دی یول ټرک شارټ سیلری په واسطه منی چې دا تقریبا شل دانی دي او شاتنی برخه چې کوم دا لانګ سیلریټری چې تقریبا 2 دانو پورې کیږي دا د یول ټرک اناتومي ول تفصیل سره خبره وکړو راځو مونږه د یول ټرک په ناروغي باندې د یول ټرک التهاب ته یوویټس ویل کیږي د یول ټرک التهاب ته یوویټس ویل کیږي لږ دا خبره واضح کما چې په ټول سترګه کې غټ مبحث لرونکي فصل هغه یول ټرک دی یول ټرک ډېر زیات جامع دی لنډه ته وایم چې د بدن په هره برخه کې کله کومه پاتولوژي پیدا شي د هغې زیاتره اثرات په یول ټرک کې خصوصا کنیکټیو ټیشو ډیزارډر یا مطلب وایرل شکل وي یا نور داسې ناروغي وي د هغې اثرات په یول ټرک کې پیدا کېږي نو په کتابونو کې ډېر زیات تفصیلي شکل باندې د یوویټس مبحث لیکل شوی وي خو ستاسو د کراکولم مطابق دا خبره مونږ دلته فقط مختصر ډول باندې را لنډوو کلاسیفیکیشن اف یوویټس یوویټس د یول ټرک التهاب ته یوویټس ویل کېږي دا په څو برخو باندې ویشل کړو دا اناتومي د نګاه نه دا په دریو برخو باندې دی یوویټس انټیریور یوویټس دی پوسټیریور یوویټس دی پان یوویټس دی کلینیکلی د کلاسیفیکیشن څو ډول دی په درې ډول څلور ډول باندې دی acute uveitis subacute uveitis chronic uveitis او recurrent uveitis د پاتولوژي د نګاه نه uveitis په دوه برخو باندې دی ګرانولوماټوس دی او اکزوډیټیو دی ګرانولوماټوس یا د انفیکشن ګنیا لري او اکزوډیټیو شکل چې کوم دی هغه د الرجیک ګنیا لري خو ایتیولوژي کې خبرې دا کوو په لنډ ډول باندې ویلی شو کله چې یوویټس واقع کېږي څه کومې لاملونه کېدی شي چې دا یوویټس منځته راوړي یوویټس لاملونه څه شی کېدی شي 5 غټې خبرې کېدی شي اول اگزوجینس انفیکشن بیرون نه پینټریټینګ انجری و راغی یوویټس په افت منښته سیکنډري انفیکشن دغه کې سکلرایټس او کیراټایټس او سترګې کې دننه افت دی او راغی یول ټرک په افت منښته کو انډوجینس اف انفیکشن په سترګې پیلو کارډایټس دی پایلو نیفرایټس دی امپیټیګوري ټونسلایټس دی سپټیسیمیا دی هر رقم آفت په وینه بلډ سټریم کې موجود دی راځي سترګې ته او په افت اخته کوي دا څو کوم شی نه په افت اخته کېږي د دریو شیانو کو بکټیریا راشي د بکټیریل یوویټس شو کو وایرل راشي د وایرل یوویټس شو پروټوزوا راشي پروټوزوال یوویټس شو الرجي کې انفیکشن دریم څلورم ډول چې د الرجي د وجنه یوویټس راشي او یا د هایپر سنسټیویټي ریاکشن له وجنه چې دا ډیر زیات عام دی اټو ایمون ریاکشن چې خو تاسو ته ډیر زیات عام کیږي د یوویټس کلاسیفیکیشن د دې د سیویریټي دغه نه خوانه دا اناتومي د نګاه نه چې موږ مخکې خبرې پرې وکړې انټیریور یوویټس باندې خبرې کوو بیا وروسته پوسټیریور یوویټس خبرې کوو خو موږ کوشش کوو چې تفصیل سره دا خبرې بیان کړو بیا وروسته کم هلته فقط ذکر کوو وروسته تکرار نشو کولی دلته تفصیل کوو انټیریور یوویټس په دوه برخو باندې ویشو اکیوټ دی او کرانیک کرانیک دی اکیوټ دی اکیوټ آیرایټس دی او سیکلیټس په نامه سره دی کرانیک دی آیرایډوسیکلیټس دی او پوسټیریور پارس پلینیټس ته دا کرانیک شکل دی بیا دته یې وګوره دا فرق کوي اکیوټ دوه کو آیرس اخته کو آیرایټس کو سیلري باډي سره اخته کړه سیکلیټس بیا په کرانیک کې د سیندې آیرایډوسیکلیټس کرانیک دی او پارس پلینیټس دا کرانیک دوه ډولونه دي راځئ په دې باندې خبره وکړو چې مخکې موږ په دې دا خبره تکراروو چې څنګه
سیلری کنجشن پیدا کیږي، څنګه اکوس پلر پیدا کیږي، څنګه کراټیک پریسپیټیشن پیدا کیږي، څنګه هایپوپاین پیدا کیږي او څنګه هایپیمیا پیدا کیږي. نو د دې الګ د وخت نه مخکې خبرم ده، خو تاسو پکې سوچ وکړئ. التهاب راځي، انفلمیشن واقع شو په یو الټرا کې. د التهاب له امله وازو ډایلیټیشن کیږي. نو د وازو ډایلیټیشن چې کله وشي کنجشن د ویزل راځي، نو د دې خاطره لمبس ایریا کې سیلري کنجشن یا سرکم سیلري کنجشن منځ راځي. اکوس فلر څنګه پیدا کیږي؟ همدا علت دی چې انفلمیشن پیدا شو، انکریز واسکولر پرمیبلیټي منځ راځي او د دې نه اکوس فلر پیدا کیږي. اکوس فلر څه معنا شو؟ چې د التهابي حجراتو په داخل د اکوس فیمر کې تشویل پیدا کی، ځکه وازو ډایلیټیشن وشي، هلته پروټینو او التهابي حجرات په اکوس کې ذهن پیدا کوي، رقیق اکوس فیمر په غلیظ اکوس فیمر باندې تبدیلی چې دیتا اکوس فلر په نامه سره دی. همدارنګه کراټیک پریسپیټیشن چې انفلمیشن واقع کیږي او میګریشن سیل راځي او دا سیل چې راځي په اسی کې چې سیل شتون پیدا کی دیتا کراټیک پریسپیټیشن په نامه سره دی. یا کوچې دا کینی او لاندې په انټیریور چمبر په یو برخه کې کینی، لاندې برخه کینی دیتا سپین رنګ شکل ورکی، دیتا هایپوپویون ولکی. کوچې تا په وینا راشي انټیر چمبر کې او شنمو د رسوب کې کینی سور رنګ من ښکار شي، دا هایپیمیا ده. راځو د اکوټس ایرایډوسیکلیټس کې به کوم اعراض لیدل کی، کم اعراض به بیانای دا مریض به څه ته وایي؟ سترګې به سره وي، درد به کوي، اوښکې به کوي، د لمر نه بیریږي او دید به د خپل اندازه باندې سور شوي. په ایرایډوسیکلیټس کې به کومې نښې ښکاري؟ په ایرایډوسیکلیټس کې مونږه کوم نښې وینو؟ اول د ټول نه مهمه خبره دا ده چې سیلري کنجشن دل کیږي. مخکې خبره وکړه التهاب په یو الټرک کې راغی، وازو کنټرکشن کیږي، وازو ډایلیټیشن کیږي، سیلري کنجشن منځ راځي. بل انټیریور چمبر کې به څه لیدلی شو؟ په یوویټس کې به په انټیریور چمبر کې څه وینو؟ اول پلازمویډ اکوس یا ملکی فلر اکوس یا کراټیک پریسپیټیشن بلدل کیږي. څه معنا شو؟ چې کله التهاب واقع شي نو رګونه پراخه شي. په رګونو د پراخېدو له امله پروتیني مواد په اکوس فیمر کې جریان پیدا کوي او دا سپین رنګي اکوس یا غلیظ اکوس یا د شیدو غوندې کې اکوس منځته راځي چې دې ته اکوس فلر یا ملکی فلر په نامه سره یادېږي. التهاب واقع شو، د التهاب له وجې دا ګورې دلته وګورئ، التهاب واقع شو، دا التهابي حجرات اکوس فیمر ته راځي او دلته پریسپیټیشن کوي، کینی دې ته څه ویل کی کراټیک پریسپیټیشن. د کیپیز په درې ډوله منځل کیږي، فرش کیپیز دي، اولډ کیپیز دي، موټان فټ په نامه سره دي. فرش کیپیز هغه کیپیز دي چې هغه د لیمفوسایت په واسطه منځ راځي. اولډ کیپیز مونوسایت په واسطه منځ دي چې دا ګرې شکل منځل کیږي او چې دا د دې شکل لکه د غوړو دغه لکه په تالی کې چې یا په کاسه کې چې غوړي لیدلې وي هغه لري کې اوبه پې واچې د اوبو قطرات د غوړو قطرات په اوبو کې واضح ښکاري. همدا لیدل کیږي چې دې ته موټان فټ ویل کیږي چې په کرنیا باندې د اکوس د کراټیک پریسپیټیشن تور رنګ شکل ښکاري. هایپوپایون لیدل کیږي، دا ګوره هایپوپایون دی، هایپیما په نامه سره دی. هایپوپایون دا دی چې پس په دغه کې لیدل کیږي، دا هایپیما ده. دا دواړه شکلونه چې ښکاري د التهاب له وجې وینه رګونو نه وځي او دلته کیني. آیرس کې به څه لیدل کیږي؟ په یوویټس کې په آیرس کې به کوم تغیرات لیدل کیږي؟ ګوره دا آیرس په سر باندې به سپین رنګه اټروپیک پاش لیدل کیږي او کوچې ته وخت تیر شوی وي دغه څنډې به بیرون خواته راوتې وي چې اکټروپین افیول پیګمنټ مډي کالر به چې بیرون خواته به دا تاو شوي لیدل کیږي
او د وینې د رګونو له امله به دا مړ یا خټین شکل به ښکار کېږي او زیاتره وخت کې په کرونیک التهاب کې به دلته کیوبس نډول او بوساکا نډول لیدل کېږي. دا بوساکا دی چې په پیریپري کې د سي نډولونه د کرونیک التهاب په واسطه باندې منځته راغلي وي او زیاتره دا په اکیوټ شکل کې هم کله کله چې ریکرنټ شکل وي لیدل کېږي. خو دا نډولونه د آیرس په څنډو کې د آیرس په خولو کې ولیدل شي دې ته کیوبس نډول په نامه سره دي. ساینیکې بله راځي دي. ساینیکې د څه ته ویل کېږي؟ د یویل ټرک نښتېدل د مجاورو غړو سره ساینیکې په نامه سره دي. کو شاته ونښلي پوسټیري ساینیکې، کو مخې ته ونښلي انټیري ساینیکې. دلته نښتې دی دې ته ویل کېږي پیریپرل ساینیکې. ګوره دلته مکمل اوکلسیو پیپولای په نامه سره دی، مکمل پیپلی پوښلی دی. دا ټوټل پوسټیریر ساینیکې ګوره مکمل شکل هم دی او دا سیکلیټس ممبرانې جوړ کړی دی. شکل کې ډېر ښایسته واضح شکل باندې ښکاري. راځو دا خو د په یویډس کې چې کوم اعراض او علائم پیدا کېږي هغه تفصیلي خبرې وشو. راځو په اختلاطاتو باندې راځو د یویډس اختلاطات کوم شي کېږي. لینز کې څه اختلاطات پیدا کوي؟ کمپلیکیټډ کټرک ورکوي او سوډوګلایوما ورکوي. ګلاکوما کې څه اختلاط ورکوي؟ ګلاکوما پیدا کوي. دوه قسمه ګلاکوما، یو ایرلی ګلاکوما ده چې اکس همر ټینګ شي د وتلو لارې ګرانه شي نو بیا راځي منځته. لیډ ګلاکوما د پوسټیریر انفلمیشن پوسټ انفلمیشن له وجې نه چې کله ساینیکې راغلي وي د وتلو لارې نه کېږي. ویټرس کې اوپیسټي پیدا کېږي چونکې دلته کثافت دی او دلته ویټرس دی نو په لحاظه دا التهابي حجرات راځي ویټرس ته او دا په کثافت مختلف کوي. سیکلیټس ممبران ورکوي، کوروډایټس وایي، ریټینل کمپلیکیشن ورکوي. ریټینا کې څلور کمپلیکیشن ډېر عام دي: سیسټډ ماکولر ایډیما، ماکولر ډیجنریشن، ایکزوډیټ ریټینل ډیټچمنټ، سیکنډري پری ریټینل پلیبایټس ورکوي. دا چونکې ریټینا ده او ډېر باریکه ده د انټیری ایرایډوسیکلیټس په بحث کې منځ راځي. بانډ شیپ کراټوپاتي ورکول کېږي. ولې کراول کېږي؟ مخکې تاسو ته وښودلو چې دا پاچونه لیدل کېږي. پټیسس بلبي چې سترګه پټیسس بلبي څه ته ویل کېږي؟ چې سترګه اکس هیمر سیکریشن کم کړي، سترګه وړه شي، سافټ وي، دې ته پټیسس بلبي د دید نه ولیږي، دې ته پټیسس بلبي. موږ د دې تشخیص څنګه کوو؟ د دې لپاره تشخیص کومې لارې دي؟ ګورې مخکې ما وویله چې دا د مختلفو ناروغیو په بحث کې راځي، فلهذا د دې پلټنه ډېره زیاته مهمه ده. هیماتولوجیکل انویسټیګیشن کوو، ټیلسی کوو، ډیلسی کوو، ایسار کوو، بلډ شوګر کوو، سیرولوجیکل ټیسټونه کوو، مونټاس کوو، سپلس دپاره کوو، ټوکسوپلازموسس دپاره کوو، هیسټوپلازموسس دپاره کوو، یوریک اسید دپاره کوو، انټي نیوکلیئر ټیسټونه او آر ایچ فاکټورونه او داسې ټول ګورو تر څو موږ دې کې یو ټریس د التهابي اثرات د یو بل ناروغۍ پورې پیدا کړو تر څو ناروغي اصلا علاج شي بیا وروسته د علاج شي. روټین ایگزامینیشن، سټول روټین ایگزامینیشن، ریډیولوژیکل انویسټیګیشن کوو، سکل ټیسټ کوو، سکین ټیسټ د کیوین ټیسټ په نامه سره کیویم ټیسټ په نامه سره هم یادېږي لپاره دی چې د ټوکسوپلازموسس او د نور ناروغیو د تشخیص لپاره صورت شو. راځو د انټیری ایویټس په تداوي باندې خبره وکړو. د انټیری ایویټس سره کوم تداوي زموږ د ګول اف ټریټمنټ د دې لپاره لاندې دي. اول رس د آی، سترګې ته آرام ورکوو. سترګې ته به آرام ورکوو په څو میکانیزم باندې. اول میډراټیک ډرګ استعمالوو چې پوه شولې چې دا دغه دی. میډراټیک ډرګ څو ډوله دي؟ لانګ ټرم دي، شارټ ټرم دي. لانګ ټرم اټروفین دي، شارټ ټرم چې دي ټروپیکاماید او فینالیپرین دي. د دې لپاره تورې عینکې ورکوو لپاره دې چې بار بار ناروغو دلته د اکوموډیشن کې دغه ونې کې تورې عینکې ورکوو. ګرم ټکور دپاره ګرم ټکور ورکولی شي لپاره دې چې مایوپزي ته وینه ورسیږي او دا کنټرول شي. کنټرول اف انفلمیشن
د انفلمیشن د کنټرول لپاره موږ سټیراید ورکوو. ګورئ یویټس درمل نه زیاتره په سټیراید باندې ولاړه ده، په ډېر احتیاط ورکول کېږي. دا په دوه لارو باندې ورکوو، یو ټاپیکل شکل دی، یو سیستمیک شکل دی. ټاپیکل شکل دوه ډول دی، یو پینیټریټینګ دی یعنی انجیکټیبل شکل دی، او بل چې دی انسټایلیشن دی یا ډراپ او آینټمنټ شکل دی. آینټمنټ د دې لپاره د شپې د خوا نه ملهم ورکول لپاره دی چې د شپې اوږده وي تر څو دا ملهم تماس د سترګې سره دوامدار وي، دا واچوو او سر په اسانۍ سره سترګې خلاص شي. دویم د دې لپاره چکک ورکوو، د دې لپاره بهترینه دغه چې دی هغه ډیکسامیتاسون او دا ورته ورکول کېږي. په ټفرین ډوز باندې 8 ساعت وروسته ورکوو، بیا وروسته 3 ورځې وروسته، بیا 2 ساعته وروسته، بیا 3 ورځې وروسته، 4 ساعته وروسته ورو ورو کموو تر څو چې بیا د 3 هفتو دپاره 15 دقیقې د ورځې یو څاڅکی اچوو. پینیټریټینګ شکل باندې ګورو، خو چېرته د پوسټیریر د سترګې ګلوب شاته یې افت ورکړی و، نو ښه خبره دا ده چې یو خط د ټرایمیسلون په انټراوټرل ورکړی شي. خو چېرته اثراتو نه ورکړی، خو د دې معنا وه چې نور به یې اخته کړی وي، نو ریټروبلبر ټرایمیسلون ورکوو، یو دفعه ورکوو. خو چېرته دې باندې پوه یو چې یولټرک په کته یولټرک کې ایراډوسیکلیټس ورکوو، نو سبټینون ریټروبلبر تېرېږو، سبټینون انجکشن ورکوو. حالاتو ته ګورو او په ریټنل شکل باندې کوو. سیستمیک شکل باندې پرډنیسولون ورکول کېږي. پرډنیسولون په د 1 نه تر 1.5 ملي ګرامه پی کې جي ټفرینګ ډوز باندې شروع کوو او وروسته په کلارۍ کموو. موږ باید ډېر زیات احتیاط وکړو چې دې سره چونکې یوایډس هم دی او سټیراید هم استعمالوي. دې دواړو له وجې نه امکان ډېر شته دی چې دا ګلاکوما ورکړي. باید دې خبر ته زموږ فکر وي چې د ګلاکوما ډرګ دې سره ورکړی شي. کنټرول اف انفیکشن. دویم کنټرول اف انفیکشن د دې لپاره براډ سپیکټرم شکل باندې دغه ورکړو، انټي بایوټیک ورکړو. اول ټوپیکل او پرنټل شکل دی، سیستمیک شکل دی. ټوپیکل همدارنګې د چاکک په شکل باندې مکسوفلوکزاسین او ټوبرامایسین هر ساعت وروسته یو قطره واچولی شي، د شپې د خوا نه پولیپاکس واچولی شي. زرقي شکل مونی حالاتو ته ګورو، کو چېرې تکلیف وي زیات و دې خاطره و نو سبټینون شکل باندې ورکوو. کو د ویټرس نیولې وي انټراویټرل ورکوو. کو چېرته کورویډایټس ورکړی وي نو ریټروبلبر هم ورکوو او یا سب کنجکټیول ورکوو. خو بیا د جراح خپل لزوم دید دی چې پرنټل شکل کوم ځای کې ډېر مؤثر راځي ورکول کېږي. ریموکسولون چې ویکسول په نوم یو فیصده درمل دی، نن سبا د سټیرایډو د اوږد دوز له خاطره خیر په هر لحاظ باندې د سټیرایډو ځای نشي نیولی، خو که چېرته موږ په دې منېدو چې د اوږد وخت استعمال له امله موږ ته د دې چانس وو چې دا ګلاکوما نور هم نمو ونه کړي، نو موږ ریموکسولان یا ویکسول ورکوو. کنټرول اف انفیکشن دپاره خو مخکې خبرې مو کړلې، د دې دپاره دا د ما نه پاتې وه دا ریموکسولانو یا ویکسول، دې خاطره مې اوس ذکر کړه. کنټرول اف جنرل هیډ، کو چېرې ډایبیټیک وي نو باید ډایبیټیک کنټرول شي. کو چېرته کډني فیلیور وي، رینل فیلیور کنټرول شي او د دې ټولو اهتمامات باید په وخت ونیول شي. باید د دې د اختلاطاتو درمل نه وشي. کوم اختلاطات لري او څه درمل نه وشي؟ سیکنډري ګلاکوما دپاره اول ټیمولیل ملیټ چې دی 2 څاڅکي سهار 2 ماښام او اسیټوزولومایډ ټي ډي 250 ملي ګرام ورکولی شي. کو زیتو ګلیسرین 10 ګرامه سهار، 10 ملي لیټر سهار، 10 ملي لیټر ماښام د خوا نه ورکولی شي. پوسټ انفلمیټري ګلاکوما چې دی هغه کو چېرته واقع شوي وي نو دا دې ته کتل کېږي چې دا ساینینګ په کومه اندازه وه. کو چېرته سرجري ته ریلیزینګ غوښتل خو یا الله،
کو غوښتي چې فلټرینګ سرجری وکړي فلټرینګ سرجری وکړي خو چېرته و ریډیوټومي ضرورت و نو لیزر په واسطه باندې یا سرجري په واسطه باندې ریډیوټومي کول غواړي ریټینل ډیټچمنټ ورکړی وو نو آر ډي سرجري کول وي کوتوسس بولب وي سترګه تکلیفي اناکولیشن کول غواړي کو چېرته کټرک ورکړی وي نو کټرک ایکسټرکشن ورکوو دا نن دا د زمون د یو ټرک د نن ورځې درس دومره کفایت کوي کرونیک ایریډوسکلیروسس باندې به آینده کې په خبرې کوو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم